قسم دے کہ چر تابع شو پیغمبر د خواہشات و نفسانیه او د یهودو نسواراو اگی چې سغواړي او غور سره اوکې بعد الذي جاءك من العلم پس تاګه نه چې تا ته راغلی د پوهې او د علم نه نو بیا به څه کې فما لك من الله من ولي ولا نصير نه به ستا لپاره د جانب د الله نه څوک محافظ ولی چاته وایي محافظ يحفظك ويحفظ دينك ولا نصير نبتا د پاره بیا څوک مددگار پیداش وروا ان احمد استدل على كفر من قال بخلق القرآن دا یو بله مسئله ده الله رب العزت او د الله صفتونه قدیم دي څنګه مسئله ده لکه الله او د الله صفتونه قدیم او قرآن کریم د الله تعالی صفت نو قرآن کریم د امام احمد بن حنبل مسلک دا دی چې دا مخلوق نه دی دا مخلوق نه دی او دا په یو زمانه کې داسې مسله چیر شوې وه د خلق القرآن مسله چې دا احمد بن حنبل رحمه الله مامون الرشید اپا دی قهر چاہتا کڑے چې چا وویل چې قرآن مخلوق نه دی نو هغې په درو وه جیلونو ته بیا چې امام احمد بن حنبل رحمه الله په درو وایي او د درو په منځ کې د هغې هغه تهبن کولاو شو تهبن خو پېژنې یعنی دا پرتوگو یا دا لنگ اغا غوٹا خلاص شو نو امام رحمه الله برا دی اسمان طرف تا ہوگا بس اللہ غٹنگا او امام بخاریم پدی کے مبتلا شدو تا پوستیو کو چاچے بدعتیانو پیدا نکړل چې دا په خلکو دیم چې کم دی دغه دا په دې باندې قائل دی نو امام ابو حنیفه رحمت دغه دا امام بخاری ویلي چې لفظي بالقرآن مخلوق پیږي په دې باندې لفظي بالقرآن مخلوق زمانہ تلفظ د قرآن باندې دا مخلوق دی ټیک نه کړه دا توریه کړې وه کہ لفظی بالقرآنی مخلوق زمارا تلفظ پا قرآن دا مخلوق ہے دیکھ شک نشتے پا دی ځان خلاص کرے دی وجنا پا ډیرو زینو کی چی راگیر شئی نو توریه بکوئی دروغ منوائی توریه یوزلی دی امام احمد بن حنبل رحمه الله پا درس کی یو سڑے ناستو نومی عبدالرحمن او دا بادشاہ مطلوب او اگا شتریان چی رال پولس نو دا ډیر بدسترګي نو د طالبان نه تپوسو نه کو د شیخ نه تپوسو چې شیخ صاحب دلته عبدالرحمن شتا او هغه ناستو نو احمد بن حنبل رحمه الله دې تلی کې دا ګوته رسېکړه بل دلته خو عبدالرحمن نشته دلته اوسه دا چل زده کوي چل توریه به څنګه کوي وائی دلتا عبدالرحمن نشتے نا گوتر سے تاوئی تلی کی چی دلتا عبدالرحمن نشتے یقیدن دلتا نشتے با درس کے راستے او اگر نیولو شہید کوئی دیتا توریه وی نو صفا د یو انسان د بچاو د پاره چې برنا کې سو کوئی دروغم ویلې شي خو ډیره بهتره ده چې کنایه وکړي او توریه وکړي توریه دې ته وایي چې ته په ظاهر کې سړي ته یو شی ښکاره کوي او بل مطلب ستا بل دی دې طرف نو دا معنا ده الذین آتیناهم الکتاب آکسان چې ورکړی هغوی ته مونږ کتاب دا قرآن دا ښکاره کوي چې دا یهود ډېر ګنده قوم و په هغه زمانه کې چې کله نزول د قرآن کېده د جناب رسول الله په زمانه کې ډېر ګنده قوم و
خو په ډیرو ګنده قومونو کې ډیر ښه خلک مي. د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه داغه اضراب او امثال چې يهودي علما مسلمانان شوي او سب مسلمانان شوي هغې ته اشاره کوي. هغه کسان چې ورکړی موږ هغې ته کتاب یتلونه حق تلاوته لولي دي کتاب لرا څنګه چې حق د تلاوت د دې دی. حق د تلاوت دا دی چې دا حروف به ټیک وي، ډک ډک به وي، په آرام آرام به وي، د تجوید سره به وي، او د سوچ او د فکر سره به وي چې ستارې په دې معناګانو باندې او مضامینو باندې سوچي. دا اصل کې حق تلاوته دی. اولئک یؤمنون به، دا کسان ایمان راوړي پر قرآن. ومن یکفر به، چا چې انکار وکړو په دې قرآن باندې، فاولئک هم الخاسرون، دا کسان دوی چې کوم دی دوی تاوانیان دي، کامل تاوانیان دا خلک دی. بیا نو لا دین حق الا الاسلام فلا ينبغي ان يلتفت الى غيره بالمره. چې کله په دنیا کې یو دین حق دی چې اسلام دی، نو پکار نه ده چې سړی بل طرف ته توجه خپله وکړي. قدر چې ورګه دا یهودیت ګورم، ورګه نصرانیت ګورم، مې ګوره دا ګمراهي ده، اجت نشته. او طریقه د هدایت پی تلاوت کتاب الله حق تلاوتی دا دا بأن یجوده قراءتا ویدبره، تجوید سره وی او په تدبر سره وی. نو قاریانو بیا سبعو قاریانو ته دا حکم دی چې تاسو به 7 قرات به هم پکې کوئ، خو یدبره، سوچ به پکې کوئ. او ویؤمن بحکمه، ایمان بر دی قرآن په حکم باندې راوړي. و متشابه، او په محکم باندې به دی ایمانی، و متشابه به دی ایمانی. و یحل حلاله و یحرم حرامه، او د قرآن حلال به حلال گنی استعمالی به، او د قرآن حرام به حرام گنی ځان به ساتي. و یقیم حدوده، او د قرآن حدود به قائموي. کما یقیم حروفه، څنګه چې د قرآن حروف نیغه داسې به د قرآن حدود هم قائموي. د قرآن حدود به موږ کله قائمو چې ما او تا سیاست ته کفر وایو، ما او تا سیاست ته ګناه وایو، نو په دې ملک خو په نورو طریقو باندې خلکو ازمایش وکړه، راغی شریعت، راغی اقامت دین. که څونه اعلا نفوس او څومره سرمایه اسلام هم ضایع کړه، تاسو خبر شوئ څومره سرمایه اسلام موږ ضایع کړه. د هغې وجه دا ده چې طریقه صحیح نه وه، طریقه صحیح نه وه، مشران صحیح نه. نو په دې وجه باندې نقصان وشو، ضیاعت د نفوسو راغی او هدف او مقصد ته ونه رسېد. دا لار نه وه په دې طریقه باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیبیې ورځ چې لوزنامه شو چې کال له به راځي، او کال له پیغمبر راغی صلی الله علیه وسلم. بیت الله شریف د بوتانو نه ډک دی، او خپل عمره وکړه. مقام ابراهیم کې 2 رکعاته لمونځ وکړو، لاړه دغه ته وروخوتو، صفا مروه ته وګرځه، لاړ راغی، عمره وکړه، 3 ورځې تېرې کړې. نه دا ویل چې لکه دا بوت لرکه دا دلته لات سره پاره پروت دی، دا منات سره پاره پروت دی، قوت لاس کې نشته. نو پردی طاقت د بل دی، حکومت د بل دی، د قریش حکومت. اتم کال د هجرت باندې چې راغی، په اتم کال د هجرت باندې راغی او په زور راغی، او مکه فتح کړو، 10,000 فوج ورسره دی. نو لومبی حکم وکړو، ویل بیت الله د مردارۍ نه پاک کړئ، دا بوتان ترې راوغورځوئ، بیا به درځو. نو مجاهدین ولګېدل او شی یې په اوږه کړه او بار یې وغورځول.
और बैतुल्लाह पाक का नुरागे नो तवाफ होगा वली पर उसका बुतान न गुरजावल हुकूमत पलास के ताकत पलास के वली पर दुएम काल बानी बुतान मख के गुरजावल दे टको बानी लग सोच कोई द खुदे बंदीगान का जमा उस्ता ताकत रागा दा इस्लामाबाद जमंग पे मुठी के खुदे रा वस्तो तो तबे गोरे च कुरान संग ना पिस के खलक तो गोरे शरीयत संग ना पिस कीगी तो गोरे द कुंड यतीमानु तपो संग कीगी गोया द राशा गोरे च बे मीना मोहब्बत संग साजीगी او د ظلم لاسونه څنګه نیول کېږي او مظلوم ته څنګه خلاصي او ته خراشه کم چې راځه اول اقامت دین کو دین قائم کو د ملک د دین راج راولو بیا به وګوري یا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون دا دریم ذل خطاب دے خطاب خاص دی یہود سا دو ذل ور سمخ کے وشو دا دریم ذل لے یا بنی اسرائیل اے بچو دے یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتیا یاد کئی زمان نعمت التي هغ نعمت انعمت علیکم کی پتا سنی کلے دے وانی فضلتکم علی العالمین وما غورکڑے تاسو پا مخلوقاتو دا زمانی استاسو بانی مخی میں پری پی اکڑی گئی دا علی عالمی زمانهم زا ولی ترجمہ کو فا امت مسلمہ بانی دا دی بہتری دا یو سکنڈ پارم ندر آگئی او نبراش واتقوا یومن او یری گئی درات لو دا اغورزنا او داگی دا یری مانا میرتا کڑے ہو چی تیارے ولو کئی او تیارے او درست ایمان او عقیدر توحید پختہ او عمل پا طرز او طریقہ دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائی دا تقوی منا دا گوری دا مارنا یار دارے چی تی تختی با دا لڑم نا یار او دا سپینا او دا لیون یار دارے چی تختی با او دا اللہ نا یار دارے چی پا پیرو الاللہ خدای طرف تا ورمنڈا کا اللہ طرف تا ورمنڈا نو واتقو یوما او یری گئی دا راتلو دا آغا ورزن انتریات عرے ولو کئی لا تجزی نفس عن نفس شیئا بدل بنشی ورکولے یو تند بل نفس ند حس یوا ولا يقبل منها عدل نبشی قبل دے نفس نا عدل سپیدیا چمال او دولت ورکی وزان خلاص ولا تنفعها شفاعة فیدہ باور نکی دی نفس تا سپارشیانو او ولا هم ينصرون نبر دوی امدادو شی چو ڈھلا و پاٹی را پاسی او دا اللہ نے اخلاص کی نو اسرائیل لقب دیر یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام دا لقب دیر یعقوب اگر اسحاق علیہ السلام زیو اسحاق دا ابراہیم علیہ السلام زیو بنو اسرائیل دا کا یہود دی عالمین البشر اللذی کانو پی زمانہم مطلقا چلی دوی پا زمانہ کی سوک مدیلہ پی خدا غوراوالے ورکڑے ہو او لا تجزی لا تقضی ولا تغنی دے او عدل فدیت وائی او شفاعت یعنی وساطت الغیر دائی مانا نمانا دا شوا چے دیزے پوری تاس تما خبر کڑے وا چے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ما تاسو ویلو چے سلسل سورہ بقرہ داری یہودو کو بیان کیا نو باز علماء چی پدی زبان دی یہودو بحث سر تا ارسی لیکن باز علماء چی نا دی پس یو لس آیاتون با نورم لول نبیا بری یہودو کاتا ختمی او دار ابراہیم علیہ السلام دا واقع پا دی وجہ ٹچ کر دے پسے چی دوی بویل منگ پا ملت ابراہیمی دا کمی اوتے بوتو بانی چی روانو داوا بے کولا چی دا ملت ابراہیمی دی دا مشرکانو دا مکی بویل منگ پا ملت ابراہیمی یہودو ویل منگ ملت ابراہیمی فرنگیانو ویل منگ پا ملت ابراہیمی نو دا ابراہیم علیہ السلام ملت ذکر کئی
چې د خپل ملتونو ته وګورئ او د ابراهیم علیه السلام ملت ته وګورئ هغه ملت توحید دی هغه حنیف دی یکسو یک جهت انسان دی ټولو ملتونو مشرکانه او د زلالت ملتونو له لته ورکړی دا ملت اسلامی ته راغلی دی ته څنګه پاغې ملت باندې نو دا یې ربط شله وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ آغا وقت یاد کا چی آزمائش کو پا ابراہیم باندے پروردگار ددو ددرب پہ آزمائش کو امتحانی پہ ہو او دا ربہو کی دیر الوی خبرت اشارہ دا ابراہیم سون الوی شان دے چې پروردگار عالم دا اگر رب پاغبانی پخپل ازمائش امتحان پر راولی او امتحانی پر راوستا بے کلمات پا یوسو خبرو باندی برلکی وی دا ابراہیم چه دے دا سوریانی یا عبری جبرا ابراہیم معنی دے اب رحیم مہربان پلار ترجمہ دا ولرحمته جعله الله كافلا لأطفال المؤمنين في الجنة إلى يوم القيامة همدغه وجرا چې الله رب العزت د خپل د مهرباني د وجنه چې د انتهایی رحم دی الله تعالی د مسلمانانو مؤمنانو د بچو د پاره په جنت کې تر د قیامت د ورځې پورې د کفیل مقرر کړي ماشومان د سره دي د په کفالت کې دا ځکه معنا شو او ذکر د ربوبیت ربه چی ویو و اذ ابتلى ابراهيم ربه دای ولی ویو ها هنا تشریف لابراهيم واذان بان ابتلاء هو كان تربيه له واعدادا له لامر خطير دا الله ابراهيم د یو لوی کار د پاره تیاری چې دته د قوم او د دنیا امامت ورکوي مشري ولا ورکوي او کلمات کم کلمات جو مری کلمتون دا وهي اللفظ المفرد تاسو کلمې تعریف الته په کافیه کې څنګه کو لفظ وضع لمانا مفردین نه یو ترکیبونه دلته نه کوم چې مفردان دي که مفردین دي که مفردون دي خو کلمه ستوي لفظ چې واضح شوی د معنا واحد وتطلق على الكلام ايضا تاسو ما ویلو چې ابن مالک نحوی په الفیه کې وای کلمه ويراد به اعم کله کلمه ذکر شي او مراد تن عام کلام تی مراد لکه کلمه توحید کلمه طیبه کلمه تمجید کلمه رد کفر چې تاسو کلمه شپږ کلمې وای دا کلامونه دي وأيضا والمراد بها هنا كلمات تحمل الأوامر التكليفية دلته کلمونه کلمې دي چې بار کړي دي هغه حکمونه تکلیفي ومن ابرزها ما يلي او ډیر پډاګه پکې هغه اوامرو کې دادي یو ذکر کوم کسر الاسلام الله ورته بوتان بماته لار بریم خپکیږي او باچا بم خپکیږي او ټول قوم خماته دي نو مات کړه والهجره بیا ورته الله ویل چې ابراهیم پلار د پرېدا او مور د پرېدا او د قوم او قبیله پرېدا حالانکه دا آسان کار نو کته څنګه نو ازر چې وو د بادشاہ په دربار کې دونه مخاوريزو چې بادشاہ بکله کې ناسته په تخت کې ناصار نمرود نو تاج براواګسته د ابراهیم علیه السلام پلار په سر به وته او د ابراهیم علیه السلام د پلار د بوتانو فیکټری ویا بخرسه والله او سلورنیم سوا جنکای د نظرانی د بوتانو د په کور کې وي دا سه معمولی خبره وا دا کور سه پر خودل معمولی کور نه وو دا ډېر لوی عیش او آرام او ډېر لوی خاندانی کورو د باچای کورو دا پر خودل آسان کارو نو کسر
असनाम वल हिजरा व ज़ब्हु इस्माइल। कल दियार न सुकालो था और रसेद और यकताई बचेरे शपगो शलो काल को उम्र के वाला अल्लाह वर करे और अल्लाह और अल्लाह शाह का और आगे खपल वसे व बिनाउल बैतुल अतीक द बैतुल्लाह शरीफ द मक्के मुअज़्ज़मे पुशान पर गरम खार के तने तनहा द खपल बची इस्माइल से लग्या दे आबादी करी। अवल खितवान सुनत दा पके अवल अमल दे सुन्नत दा इब्राहिम अलैहिस्सलाम 80 काल पर उम्र के जान पर खपल सुन्नत करे रे। अव स्वला नमूज हुक्म वर्ता करे व ज़का ज़कात हुक्म करे व खिसालुल फित्रा और दारंगी चिकम दे खिसाल द फितरत और वस्तित खिसाल द फितरत माना दादा चिनकुना गिस्टल दनापे न लांदी चिकम दे वेख्ता गिस्टल लत्रखुन वेख्ता गिस्टल सुनत गिस्टल और नूरम दे दिया सी और सिदक और सबर व बिल जुमलते फक़द नहज़ इब्राहीम बिकुल्ल मा अहदा इलैहि रब्बुहु बिल क़ियाम बिही मिन अश-शराइ। खुलासा दार ची इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो सुमर कारुना वाले शू टूल कारूने पर आला तरीन तरीका बाने सरता और रसूल नो पलिजा अक्रमहुल्लाह बिल इमामा दे वजना अल्लाह ताला द कौम मुशरी वर्कड़ा व शर्रफहु बिहा और द इमामत पर वजबानी वर्ता नूर इज्जत हम ज़ियाद को नो पर अतम्महुन्नो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दगा कारूना टोल पर अहसन तरीका सरता और रसूल नो अल्लाह वर्ता क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। अल्लाह वर्ता इब्राहिम ताला मुशरी दर को द कौम क़ियादत तल दर को क़ाल व मिन ज़ुर्रियती अल्लाह दा खुदेर खशेरे माल मुशरी राके नो जमा बचोलम मुशरी वर्का बचोलम इन क़ियादत वर्का मुशरी वाला वर्का। काल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। अल्लाह वर्तवेल चे इब्राहिम स्ताप बचो के बस जालिमान उता जमा वादा पर खलाफत बानी नबी दलता उलमा तहकीक करे चेदे इमामत न थम इमामत मुराद दे दीनी इमामत मुराद दे और कना द खलीफतोब इमामत चिन तनफीज द अहकाम व उम कई नबाज उलमा विच इमामत तना इमामती दीनी मुराद ज़का ची इमामती दुनियावी चिरे नो मंगर दुनिया दे मख्ताव कतल नो अद दुनिया साद बिहल अर्जलून द दुनिया क़ियादत नंद चारे द रजील खल्को पलास के चरतलवी रजील दे अगर मल्क मुशर अद दुनिया साद बिहल अर्जलून बाज़ उलमा दावई लेकिन बाज़ उलमा वही चिना इमामत द्वारा इमामत दे इमामत द दुनिया दे इमामत द आखिरत में बदल न दे बेखु चंगीजी बराजी भाई दा इमामत द्वारा किस्म इमामत उम द दुनिया दे उम द दीन दे द्वारा किस्म और तचवे दा आगा ना अहल के को दुनिया बानी उस्तन मुसल्लत थी रदीता दा हकदारी बानी नदी यदि हक द इमामत नश्ता दा मुतगल्लिबीन दी पजूरी ने वले संगा पजूर बानी ने वले पजूर नूर दी ताकत नश्ता ची दी हक नश्ता ची दा अल्लाह पर कानून की दी बशरानिश और दाजान लोग दो मसला वजअलना अलबैत मसाबतन लिन्नास व अमना वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहहिरा बैतिय लित्वाइफीन वल आकिफीन वरुक्कइ सुजूद व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़रा फउम्मतिहु क़लीलन सुम्मा अस्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार वबिअसल मस्वीर। अल्लाह फरमाई आगा वखियात कई व इज़
उसकुर वक्ता जअलनल बैत मसाबतन लिन्नास, याद कई आगा वक्त च उगरजो मंग बैतुल्लाह शरीफ यानी काबा मसाबतन लिन्नास ज़ेद रुजूद खल्को च बार बार बरे त खलक राजी, बार बार बरे त खलक राजी। बदे बानी सोक मड़ी की ना बैतुल्लाह शरीफ के दा नाशना तरीका दा च सोमरा वलजीन वे च बिया करे, च सोमरा वलजीन वे च बिया करे او چې په حرم کې دنه ناست نو سوا د کعبې نه به بل طرف خوند نه درکوي. دا ګویا کې د مؤمنانو معشوقۍ بس دقسې ورته ګوري چې کله طوافونه خلک برابروي ټول کعبې طرف ته ځای په ځای ناست دي او دا حرم یې داسې ساس کړی دی چې ته په کم چت کې هم ناست دی، په کومه برنډه کې هم ناست دی، تا ته بیت الله شریف نو دینا سوک مڑیگی نا. هذا مفاد من قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك إماما. مصابة ستوي صابة مصدر دے دا صابة يسوب مصابا زيدت فيه التاء للمبالغة كما زيدت في كلمة علامة ونصابة. ويشهد لهذا قول الشاعر جعل البيت مصابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوتر. گرزولے دے بیت اللہ زید رجود خلق بار بارو ليس منه ليس يقضون الوتر منه الدهر نشی پورا کولے خپلا حاجتنا د دې بیت الله نه ټول عمر کټول عمر زین بیا چې بیا تلوي زکوي وجه جعلنا البيت مصابة للناس وامنا او ګرځولې دې منګه بیت الله شریف لزید امنا. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ونسي د مقام ابراهيم نه زید مانزو د مقام ابراهيم نه هغه ګټه مراد ده چې کله ابراهیم علیہ السلام دیوال کئی، اسماعیل علیہ السلام کانی او خټي ور کئی، ګټي او خټي ور کئی او دیوال کئی، دیوال لوټ څنګه رسی ورتا نو ابراهیم علیہ السلام فرمایل مال او کانی راوړی چې ته ودرې نو کانی راوړ چې پاګې باندې ابراهیم علیہ السلام ورسېد نو د خپل مبارکو نخي نو آغا دقا مقامی ابراہیم دا دی بیت اللہ شریفو دی دیوال پوری دا جوختو بے یوزل سیلاب راگرے دا حضرت عمر پا خلافت نو دا تاس خدا بیت اللہ شریف زینے دے لیدلے پا مکہ کی دا دسی دا غرون دسی دے دسی او دې ځکه بیت الله دې دا ګورو پیسي او یې ګورو ټولي بده تر ټولي او بیا دې نسره صفا مروه پر ایمنز باندې په خوا خوړو نو په دې باندې لاندې وځي اوس خوړ نشته نو دا چونو دا پدکا خړګي پر غاړه باندې دا بیت الله شریف نو ما څه خبره کوله نو مقام ابراهیم دا ګټه چې وا نو زاویم دغه ځای کې پرته وه او دغه ګټې ته مقام ابراهیم دی دغه ځای کې دوه رکعته مونځ به ته کوې. دا د خلیفه عمر په زمانه کې سیلاب راغی مال دلته سیلاب راځي سیلاب راغی نو هغې ایسته وړی نو بیا ورپسې خلک لاندې په خوړ کې چلته نو بیا یې راوړو نو په پړي کې تړلی او بر یې ځوړند کړی. حضرت عمر چې کله حج ته راغی وی کاته د بیت الله شریف په دیوال پورې هغه کاڼی نښتی دا عمل که څه چل کړی دی یاره چې دا موږ نه سیلاب وړی موږ ویل بیا یې رانه وینیسي راکوزي کوي راکوزي کو. حضرت عمر په خپل ثواب دید سوچ کو چې دا په کوم ځای کې کېدم نو په دغه ځای کې ایښی دا اوس یې په کوم ځای کې
ایږي پرې باندې په دغه ځای کې او دیو چې حضرت عمر بوله کله راغی له خدي په جرم چې خوړ کاڼي نه چاته خیر رسول شي او نه شر خو پیغمبر خدا خپل کړي ذکر کړو حضرت عمر خو ناشنا سړی دی چې کوم ځای نه بل شرک بوی سازي د کنه به پاسات خپ هغه ونه چې نبی عليه السلام داګه لاندې بیعت رضوان کړو په حدیبیه کې یو ځلې ګوري خلق دی ونی لاندې منځونه کوي دا لکه جدا وای چې دا کی کرونه چې پیغمبر خو دې لاندې ناشته کړي وو بیعت کړي د شپې له قانون لګول د سټیو باسه ورکه سر خلک راغی داګ زه پروتو ونه نه چې کوم ځای نه به احتمال د شرک پیدا کېده حضرت عمر به ختمو نو معنا دا چې حضرت عمر وای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ کله کعبه ته دن شو او طواف وکړو نو ما ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقام ابراهیم کې 2 رکعات مونږ نه کوو نو زماره خلینه دا خبره وته سوا چې رسول الله له وحی رااله چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی دیو جن حضرت عمر وویل چې غنو زینو کې دا الله کتاب ما سره موافقه کړی دا او زماره ما یو خبره تجویز پیغمبر ته پیش کړی الله اکه سی وحی رااله دا به شمار زینو کې وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل دا عهدا او دا عهد په سله کې چې اله راشي نو په معنا د وصیت او د حکم به سمانای وصیت او حکم وعهدنا کلک وصیت کړو منګه ابراهیم علیہ السلام او دا غزوی اسماعیل علیہ السلام ته د سو ان طهرا بیتیا چې دواړه پاک ساتي زما کور طهرات تسنیه ده ګوره پاک ساتي دواړه زما کور لرا لطوائی پینا دا پارا تا چیلکا دا پارا تواب کونکو والعاکی پینا دا پارا شیلکا شانو دا دا عقوب نرے عقوب قیام تا وی پا زیبانی کم چی پا کیو سیگی او ورقع سجود رکو کونکو سجدہ کونکو رقع جمع دا راکع دا او سجد جمع ساجد دا مانای مسکون کی شو و اس قال ابراہیمو دا اغا وقت ابراہیم علیہ السلام دا خبر اوکڑا چې الله تعالی ورته ویل چې ابراهیم دا خپل بیبي حضرت هاجره دا ځان سواله او دا وړوکې ابراهیم والا دا وړوکې اسماعیل والا او ځه نو ابراهیم علیه السلام لکه قجوري ځان سره واغېستې او لکه اوبې ځان سره واغېستې او را روان شو په لاره باندې راځي حجره بی بی ورته وی دا ځای ورته الله یاد کړی ښایسته اوبه ښایسته شینکي دا ځای ورته یاد کړی دی نه نو الله پاک دا خبره مقرره کړه چې په پردو دو باندې چې کوم دی دغه مه کوئ باد مه پرېږدئ ځان له څه وکړئ ابراهیم علیه الصلاة والسلام به ته یادې د ابراهیم علیه السلام نو سه چې هغه دا کار کړی و کړی ځان لی کړی دی ته ځان له څه وکړه نو ذکر مقرر دا آیات راگی دا اس تیر شو تلک امتن دا جماعت دا پیغمبرانو علیہم السلام قد خلط یقیناً تیر شوی دی دا مرگ پلار تلی دی دا ټول دا مرگ پلار تلی عیسیٰ جوندے دے زمانگا متفقہ عقیدہ دا آسمان کی دے مانگا عیسیٰ و دوبارہ رازی یہودیان وی عیسیٰ موعود دے دجال یادئی ځکه چې مسیح دجال ته وایي او مسیح عیسی علیه السلام ته وایي نو دا کرونې مرونې وایي موږ ورپریښي دي وایي د دې دپاره به دجال کاکا راځي نو دا خلک به ترې خلاصوي نو ما چې دا تاسو راپریښي خو غټ مجرمان خو خدای دې دنیا له دوره سزا هم ورکړي یا دنیا ولې په تاسو پسې نه راپاسي چې بدل د خپل والي یا تا په هر ملک کې په زرګونو مړي وکړه او ته په خپله اقرار کې په خپله اسمبلۍ کې تعالی ولی دا دنیا سزا نه درکوي خو دنیا خو نن د بدکارو ملګرې ده د نیکوکارو ملګرې نه ده د بدکارو ملګرې ده ځکه وایي تلک امتون دا یو جماعت دی د پیغمبرانو قد خلت تلي په لار د مرګ باندې لها ما کسبت د دوی د پیدې دپاره دی هغه چې دوی په خپل وخت کې کسب کړي دي
ولکم ما کسبتم ستاسو د پیدې دپاره ما هغه کارونه دي چې تاسو یې کسب کوئ ولا تسألون عما كانوا يعملون تپوس به نشي کېدلی تاسو نه د هغه کارکردګۍ چې و د پیغمبران په خپل وخت کې کولو تا نه به ستا د عمل تپوس کوي او د پیغمبر نه به د پیغمبر د عمل تپوس کوي ستا د عمل تپوس په ما نه ونه کي او زما د عمل تپوس په تا نه ونه کي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين